شکر دی چې زموږ رب شته شکر زميره زميره خرڅ خلکو په دې سړي پسې په تاریخ کې عظیم الشانه جنازه چې دا هغه نه ملاویږي یو سړی بل سره پورې نه ښکاري او کمزوری او عاجزان او ځان نه مچو ماشم نشو شړلی مونږ خو د معمولي ټوخ علاج هم نشو کولی مونږ په هر وخت کې الله ته محتاج یو شکر دی چې زموږ رب شته موږ ورته چغه ووو او زموږ دعا قبلی شکر الحمدلله چې هغه ذات شته چې زموږ ساه زموږ وجود زموږ بچي زموږ عزت زموږ ژوند زموږ جنت دوزخ دا ذات په لاس کې دی موږ مسلمانان یو په هغه ذات ته ایمان راوړی او الله نه امید لرو چې موږ به خدای نه ضایع کوي انشاءالله مستی به نه کوو کبر به نه کوو زموږ له به خدای هر څه په دې سړي پسې ارمان به وکړي د وطن هر دښمن ته ډال ولاړو دا سړی لاړو خو تاوان به وکړي ما ولا ګډ چیلی لال غوښې وخوړېد ملګرو ته وایي دا هډوکي دلته راغونډ کړې ما ته بل خوا به نه غورځوې چې غوښې وخوړې پخوا به په درستخان هغې روټۍ خوړه دا د میزونو رواج نو ټول هډوکي ورته راغونډ کړل صحابي وایي قسم دی حضور پاک په لاس مبارک کېښود واپس دې خدای چیلی جوړ کړ او څه نظربندي نه وه چې هغه وخت سره چیلې مونږ لیده او بیا نه لیده نه هغه بیا مونږ کره ډېر عمر و ښه بوډا شو او بیا په خپل مرګ چې پرېوته نو بیا مونږ ذبحه کالانه دا معجزه نه زه اوس ته د هډوکو نه واپس چیلې جوړ کړه که یو صحابي وي په یو سفر کې روانو خلک د حدیبیې سفر غونډ غونډ کېدل رسول الله مبارک سره یو جام پروت و د څرمنې رکوه ورته وایي په عربی کې او خلک غونډ غونډ کېږي وي دا خلک ولې غونډ غونډ کېږي وایي صاحب اوبه نشته څاروي هم تږي دي انسانانو الا ما فی رکوته لیس معنا ماء اوبه موږ سره نشته او هغې کې د خپل لاس مبارک کېښود صحابي قسم دی ما ته ښکارېده چې د حضور پاک د دې ګروتونو په منځ کې اوبه داسې راخوټ کېدلې که امثال العیون لکه چینې کې راخوټ کېږي ټولو صحابه وسکلې څاروو وسکلې مشکونه یې ترې ډک کړل دې ته معجزه نو وروڼو قرآن شریف د حضور پاک معجزه ده د معجزې په شان کار څوک نشي کولی نه څوک مثال پیش کولی شي تاسو دې ته وګورئ د حضور پاک زمانې نه اوسه پورې دا دې ګوره یوازې عرب نه عجم په لکونو تعداد کې نه په کروڑونو تعداد کې د قرآن شریف حافظان دي ښځې د قرآن شریف حافظانې دي ما له مخکې ورځو کې د بلوچستان نه یو څو کسان رالل یو قاري صاحب دی زما دوست دی ما ته دا زما بچی حافظ دی یو بوټی امتحان ته واله مې ته څه امتحان ته والم وایي ده نه تپوس وکړه چې د دې صفحې په سر کم آیات دی او اخر کې کم دی خو 12 کرښو والا قرآن شریف هغه راوله نو ما سره اتفاقا په دې موبایل کې د 12 کرښو قرآن شریف عقل ته یې ماشوم درو مې بچی وایه دا 87 صفحه ده مثلا د دې لومبی آیت وایه په خدای فرې شروع بل مې ورته راواړو اخوا دې خوا یو ځای بل ځای مې دې صفحې اخري آیت وایي فورا یې وایي میرا دې بلې صفحې راواړه اول وایه فورا بې سوچه میرا دې صرفې اخري وایه فورا یې وایي یاره داسې یو 10-12 ځایه ورته ما ګډې وډې صفحې راواړولې مې د دې صفحې وړومبی آیت وایي فر یو شه اخري وایه فر یا خدای پاک د بلې صفحې اخري وایه فر ما وی راشه وګورئ د رسول الله مبارک قرآن شریف کې پې نازل دی معجزې ته دلته اوس وګورئ پر غټ کتاب درون راشه وګورئ چې عجم او عرب یو شان لګیا دي مینه ورکوي محبت ورکوي ورسره او حافظان جوړېږي ماشومان مونځ مې کوه یو ځای کې سوره یوسف تلاوت مې کوه یو آیت کې مانه لږه غلطي وشوه او زه پې پوه شوم خو وروسته ورباندې پوه شوم وروسته یو آیت کې غلطي وه چې مونځ مې خلاص کړه داسې یو رکوټې بچې غیږ کې راوست غیږ کې یو بابا راوست
داسې ماشوم و ما ته مولوي صاحب دا رکوټې را باندې اعتراض کوي زه پوه شوم مې بچې دا ما ولې دې څه وایي وی دې وایي چې په دې صورت یوسف دې آیات کې ردنه غلطي وشوه نیمې پرېښو بلې شروع کړو مې وایي بچې ما څنګه وي تا داسې ووایې مې څنګه دې وایي دا بل شانته دی الله اکبر مې بچو څو سپارې دې یادې کړې دي وایي ما 11 سپارې یادې کړې سوات ته چا بوتلم زما شاګردو د بناتو مدرسو د بناتو د جینکو داسې ماشومانې جینکې راوستې وړې 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 کچنیانې وی دې نه د قرآن شریف کې تپوسونه وکړه فر لګیا وی د قرآن شریف کې تپوسونه کول او ټیټ قرآن شریفونه ورته یاد ما وی راشه د حضور پاک د وفات نه پس د قرآن شریف اعجاز ته ګوره مینه محبت یو کلام چې ته یو ځل واورې دوباره به دې ورته شوق نه کېږي بعضې نعتخوانانې زموږ دوستانې یو نعت ووایي دوباره درې وایم لکه بس نور بس دی لري موږ لاړه دې تلاله خود پیتې کړې دی چې ته بل پکې اوس ووایې سړی یو نعت دې صحیح کړی دی روزانه وې لیکن د قرآن شریف یو صورت رحمان کو 50 ځله ویلې کېږي سړي له خوند ورکوي خپل بچي ورته خلکو کېنولې دي شبه معنا زده کوه شبه تلاوت کوه خوند ورکوي سړي له بوډاګان دي او که بوډاګانې ښځې دي هلکان دي او که ځوانان دي یو شان لګیا دي راشه نن په ټوله دنیا کې وګوره د تورات حافظ به پیدا نه کې د انجیل باپا پیدا نه کې د زبور به پیدا نه کې او راشه نن په ټوله دنیا کې په هر کلي کې او محله کې وګوره تا ته به د قرآن شریف حافظ د هلک او د جینۍ په شکل کې نقد ولاړې که خیر انشاءالله او د قرآن خو ډېرې اوږدې خبرې دي وخت کم دی چې درته اوس ټول تفصیلات ووایم حضرت عثمان رضی الله عنه بیت الله ته ننوت بیت الله ته د 2 رکعاتو نفلو نیت یې وتړ په 2 رکعاتو کې 2 ځله قرآن شریف ختم کړی امام شافعي د مکې نه مدینې ته 14 ورځې مزل کړی دی په 14 ورځو کې 14 کرته قرآن شریف ختم کړی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بپشپک گھنٹے کے قرآن شریف ختم تب علماء خورور ظاہر تگوری نانا تشپک گھنٹے کے سنگ ختم ہے دا خطا نخام خواہ حرفونا کلمات پاتی کی حضور پاک و عبداللہ ابن عمر ابن العاص تا صرف دا دیر چاہا بار بار شکایت کو بار بار درخواست کو دا دری روزو اجازت ورکڑے تسنگ آغوی رازے کینے دا گزو دا میدان د دیلی جامع مسجد کې علماء هم کېناستل قاریان هم کېناستل مازدیګر لمونځ شو شروع یې وکړه عالمان لګیا دي هغوی قرآن شریف ته ګوري او چې چاته یاد د هغوی په یادو متوجه دي ماښام بانګې نو ویلې چې ورناس ته قرآن شریف ورسېد وی صاحب دا ستا کرامت دی دا ته کولی شي هغه د حضور پاک دور نه ونیسه تر اوسه پورې افریقه ده او که ایشیا ده او که امریکه ده او که برطانیه ده او که یورپ ده او که زمون پاکستان ده او که عطور ده او که سپین ده هر انسان چې مسلمان وي په زړه کې الله د قرآن جذبه او مینه پیدا کړي